هغه مې جواب ورولېږلو واپس او نور چې کوم دا اوس مونږ په ویستلو نه ایستلو نه په تېر یو پوه شوې که نه لکه سټیټس مو نه ده چې هره ورځ د څوک را سره لوبې کوي. مروت صاحب داسې هم ګنګوسې افغان راځي چې د پی ټی آی لیډرشپ چې دی هغه په مختلف مطلب اونچ و نیچ کې او دوی په خپله کې سره جوړ نه دي. نن وخت کې زه دا ګڼم چې پښتنو چې کوم پی ټی آی کې پښتانه لیډران دي هغو پسې کم خلک باره ناست دي هغه ورپسې شوي دي. علي امین خان شو، اسد قیصر صاحب شو، بیرسټر ګوهر صاحب شو، علي محمد خان شو، شاندانه شوه، شادیه رفریدي. زه په خپله دا موږ ته تعصب د دې ژبې په بنیاد باندې ښکاري. او دویمه دا ده چې زما خو ګوره زه د تا د کیمرې په وساطت سره د خپل پی ټی آی او پښتنو ته وایم چې دا زه خو یې مخکې هم وباسلی وم. تاسو یاده ده که هیره ده څه لی وباسلی وم، څه مې کړي وه. خان ته ورغلی یو پنجابي ایم پی و ورته وی چې بی لندن کې تا او بی بي صاحب پسې د کنځلې کړي دي. نو زه دغسې سړی یم او بیا وی بس وباسئ. معمولي موربادشۍ خو نه ده که نه چې څوک درته دروغ به ووایي بیا به چې کوم دی په هغې باندې زما بېزتي کېږي. دا اوس چې کومه ما ته شوکاز میلاو دی نو ما پسې 4-5 ځله دغه سړي خبرې وکړې په میډیا باندې. نو زه جواب به نه ورکوم. 4 ځله 5 ځله مې صبر وکړو بس ډېره ده که نه. نوره مطلب داسې رانه نشي کېدی چې خلک ته چې کوم د خبرې کوي او ما نه دا توقع لرئ چې زه به چې کوم دی خاموش ورته کېنم. دا رانه نه کېږي. دا سیز پی ټی آی لیډرشپ یا پی ټی آی کارکنان مایوسوي نه. ګوره پی ټی آی کارکن اوس پوه ده ما په خلاف دغو خلکو ډېره غټه پروپیګنډه وکړه. داسې الزام نشته چې نه هغه ټیم چې په کوم ټیم پی ټی آی ته لوړ و ضرورت و پی ټی آی د خان سره ودرېدا وخت و د 9 مۍ بعده هغه ټیم کې خلکو